امام حسین او حسن رضوان الله علیهما اجمعین دومره الله تبارک وتعالى تګران چې دوی یو پیرا ویل چې راځي موږ د لیکلو مقابله کوو. خپل منځ کې دواړو ورونو سره د خوشخطه مقابله شو او په تختو باندې لیکل وکړل چې ما لیکل بخیستي او کدستا او دا فیصله یو خپل مور مبارک له فاطمه بیبي ته فرمایي اے ما موري موږ په حق فیصله وکړه چې لیکل د امام حسن خیستي او د امام حسین خیستي. مور مبارک چوکته چې دوی کې خامخا به یو لیکل خیستوي بل هغه به داغه نه کمزوري وي نو وی فرمایي چې هغه به خپشي چې زه چا پاک فیصله وکم. ورته فرمایي چې دا فیصله یو خپل لار ته یوسي. حضرت علی شیخ خدا ته دواړه تختې راوړي امام حسن او حسین رضوان الله علیهما اجمعین ورته چې بابا د چا لیکل خیستوي هغه چوکتل هغه د یو خفګانم برداشت نه ورته فرمایي دا خپل نیکه صاحب له یوسي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم له چې دواړه تختې راوړي ورته ګوري حضور مبارک هم د یو کس خفګان چې برداشت نه او ورته فرمایل چې د دې فیصله به رب ذوالجلال کې زین نشم کولی او ورته فرمایي چې تختې کېږي. جبرائیل علیه السلام راغی ورته فرمایي دا تختې دواړه په ځمکه باندې کېږي او الله تبارک وتعالى به د دې فیصله کوي. نو الله تبارک وتعالى جبرائیل علیه السلام ته فرمایي جبرائیل لاړ شه او د جنت نه یو سیب او اپل مانا راوړه او هغه مانا په هوا کې را پرې خودا او وی فرمایل چې دا معنا د چا په تخت باندې وګرځيږي هغه لیکل خیستل. تاسو ګورئ رونو څومره ناشنا خبره ده چې الله تبارک وتعالى نن د امام حسن او د حسین د لیکلو فیصله کوي. هغه معنا جنتی په هوا کې په منځ باندې دوه ځای شو. نیمه د امام حسن سے په تخت وګرځیدا نیمه د امام حسین سے په تخت وګرځیدا. نو دین دا پته ولګیدا چې د امام حسن او حسین رضی الله عنهما خفغان نه د دې مور برداشت کولو نه والد سے برداشت کولو نه نیکه صاحب امام الانبیاء برداشت کولو او نه بذات خود دا تکلیف او خفغان الله تبارک وتعالى داسې اغنوا الله تبارک وتعالى نه خو خولو چې په دې کې یو کس خپشي. ناظرینو دغه ورځ شپې د امام حسین رضی الله تعالی عنہ د هغوی د ملګرو چې په کربلا کې د شهادت جام نوش کړو د هغوی ورځ شپې دي د هغوی پسې دعاګانې کوي صدقې کوي او د وس مطابق کله تاسو سم وس کی وی هغه صدقات کوي او د دوی په روح پسې بخي. الله تعالی موږ تاسو ورځ د قیامت دغه شهیدانو په ډله کې راپورته کی او پروردګار د دوی درجه بلند کی او یزید او د هغه ظالمانو چې کوم دا کار کړی دی الله پاک دا ویله عظیمي سزاګان ورکي. امین بجاه النبی.